په بونیر کې د مرګ او مار په دښمنۍ کې د جرګې په کوششونو سلخه وشوه. دا سلخه د عوامي نصر پارټۍ رهنما سابق ایم پی قیصر ولي خان او د عوامي نصر پارټۍ ضلعي جنرال سیکرټري شجاعت علي خان په سربراهۍ کې د جرګې د 2 کالو په روانو کوششونو سرته ورسېده. په جرګه کې اکبرجي خان او طارق زمان هم ډېره مرسته کړې وه. د دښمنۍ د زرینګل زیارت کړي دیوانه بابا او راجولي خان چغرزي جبو ترمنځ د ډېرې مودې راسې روانه وه چې د دواړو فریقینو نه مخ پکې د قیمتي ځوانانو زیات شوې ده. دا سلخه د قیصر ولي خان او شجاعت علي خان پر خاجګاه د دواړو فریقینو په خوشحالۍ سره سرته ورسېده چې پکې د علاقې خلکو په ګڼ شمېر ګډون کړی و. د جرګې مشرانو د دواړو فریقینو په آپس کې یوځای کړل او پر روان وخت کې د ورورولۍ د ژوندون تېرولو وعدې ترسره کړې. د سلخې نه وروسته میډیا سره خبرو کې قیصر ولي خان او شجاعت علي خان وویل چې د پښتو روایت ژوندي ساتل او د مسلمانانو روغه کول د اسلام په جزونو کې ډېر اهم جز دی. انشاءالله مخکې مونږه هم ډېرې روغې کړي دي او پر روان ژوند کې به هم د اسلام دا جز او د پښتو روایت ژوندي ساتو. دا زمونږ فرض دی. سید لایق رایل نیوز بونیر. راضینامې سلخې چې دي دا موږ ته په میراث کې د خپلو نیکونو پلارانو نه پاتې شوي دي او د هغوی نه موږ زده کړه کړې ده چې د پښتنو مزاج څنګه دی، پښتانه خوشحالیږي په څه، د جرګې مرکې څنګه کي. نو په دې کې زموږ د مشرانو د نیکونو او د هغې ډېر لوی برکت دی او موږ د هغوی په نقشه قدم باندې او زو مطلب دی چې الله تعالی موږ ته په دې سلخو راضینامو په دشمنو تربګنو کې هغه په دوستۍ کې بدلول الله تعالی زموږ مرګتیا کې. او بل ما سره داسې مخلصه ټیم دی د ملګرو د ګاګرې په حواله کومه، که د چغرزو د خاورې په حواله کومه، که زه د خدوخیلو په حواله کومه، که زه خوا د شیزو سلارزو په حواله. نو داسې ټیمان، داسې مشران، داسې دوستان خدای را کړي دي چې هغه مطلب دی چې د هغوی په دې دغه کې مطلب دی چې د هغوی ډېرې لوی تجربې دي او ما سره ډېر خپل قیمتي وخت او موږ ته دغه ته وخت راکوي. ام پی صاحب دا راته ووایي چې تاسو کوم رول نن ادا کو همیشه دپاره تاسو حجره او جرګه ژوندۍ ساتلې ده د چا په منځ کې او د ښه شرایطو په بنیاد باندې. بل جي تاسو به حیران شئ چې یاره پاریکین خو مطلب دا دی چې د چغرزو خاورې سره د جبو د بانګړي سره لکه دا یو او دغه چې دی د پاریکو تعلق دی چې تحصیل چغرزي سره دی او بیا په هغې کې یون کونسل پاندېړ سره دی. د یو تعلق ته او دیوانه بابا یون کونسل سره دی. او د حیران به شئ چېرې دا دلته روغه د نماینده او د رور د خادم په دې کور او دیره کې څنګه وشوه لکه چې دواړه فریقین په دې راضي شو او مقصد دا دی چې دلته دا فریقینو روغه سرخه راضینامه دلته راله. د هغې غټه وجه دا ده چې دلته موږ داسې کردار په ملګرو کې ادا کړی دی چې داسې څه مسله موږ ته مخکې راله چې د فریقینو په هغې چغرزي خاوره او د ګاګرې په خاوره د هغوی لږ داسې اختلاف راغی. بیا ما په هغې په دې باندې اګرې کړو، په دې مو راضي کړو، په دې مو په خوله کړو چې دا ستاسو د شریکې د حادم په حیثیت باندې، د نماینده زوړ نماینده په حیثیت باندې، ستاسو د رور په حیثیت باندې دا ستاسو کور او دواړو فریقین وایي چې دې نه موږ انکار نشو کولی، دا زموږ د شریکې کور دی. ځکه مطلب دا دی چې دا راضینامه دلته د هغوی په شریکه دیره، د هغوی په کور، د هغوی خپل کور ګاڼه. نو ځکه دلته نو زه به په اخر کې د دواړو فریقینو د زړه د تله د هغوی شکریه ادا کړم چې هغوی په دې جرګه په موږ په دې خپل کور اعتماد وکړو او انشاءالله به دا به کېږي داسې او زموږ کوشش ده. د چنار بده پیښه راله، د دې نه کړپې راغلې الله خل داسې هر ځای چې زموږ کوشش دا دی چې هغه د حلقې نه باري او هغه که په ضلع کې او د ضلعې نه باري. اوس که تاسو کتلي ما دیر کې ما تېر روغه وکړه. کله چې تاسو روغه وکړئ هغه خلک بیا د پښتو د روایاتو او د جرګې پاسداري کوي. که ستاسو خیال یې نو زه په هره راضینامه کې د فریقینو په میانځ کې چې زما اخري او دغه خبره نه زه دا خبره کوم چې که د کوم فریق نه مطلب دا دی چې خلاف ورزي وشوه نو زه به د مدعي په حیث یم، که تاڼه تحصیلي، که ډانګ لوړی، که امدادي، چې
چې د دې روغې د دغې جرګې پاسداري چا ونه کړه زه به د بل فریق لپاره د راضینامې د دغې خلاف ورزۍ په دغه کې زه بیا مدعي یم ولکه هغوی ته دا خبره کوم او دا زما یقین دی چې ره مطلب دا دی چې کومه روغه صلحه موږ وکړو نو په هغې کې اول خو زه اختتام ته چې رسونو داسې څه خبره پکې پاتې نه شي چې مقصد دا دی چې هغه دغه نوبت اختیار کړي او بیا زه د ټول بونیر د گاګرې د مشرانو د چغرزو د ګوډ نه راغلي مشرانو شکریه ادا کوم دلته په راتګ باندې چې هغې زموږ په دې ځای باندې امینه وکړه اعتماد یې وکړو د هغې د ټولو شکریه ادا کوم بیا د هغې ملګرو مشرانو د هغې فریقینو چې د چا په منځ کې دا تنازعه وه دا شخړه وه د هغې د مشرانو ټولو شکریه ادا کوم چې هغې نن په دې ځای باندې هغه خپله شخړه ختمه کړه د مرګونو وه هغه ډېره لرې تللې وه او هغې کې تقریبا د 500 دې پورې دغه وه نو هغه ختمه شوه د هغې مشرانو د دواړو فریقینو شکریه ادا کوم چې هغې د خپله روغه جوړه وکړه باقي دا خو د مشرانو چا چې په دې کې د خپلې هلې ځلې کړي دي کوششونه یې کړي دي او دا خبره دې حد ته راوسته د هغې مشرانو شکریه ادا کوم چې هغې دا د مسلمانۍ کار هم دی دا د پښتنو کار هم دی او دا د جرګو کار دی دلته زموږ په دې ملک په دې وطن کې چې هغې هغه زوړ تاریخ او هغه زوړ د جرګو سیستم ژوندی کړو دلته رالو د دې فریقینو په منځ کې دا صلحه او راضینامه او دا جوړ جاړی او دا تباهي ختمه کړه د هغې مشرانو ډېر زیات مشکور یم او شکریه ادا کوم